دا آخری د دنیا آخری عمر دی. دې ټیم کې شیطان اوس چونکې د شیطان د هلاکت ورځې را نږدې دي، قیامت چې راشي بس د هغه ښه ورځ بیا نشته. دی اوس ځان سره ملګري پیدا کوي په مختلفو طریقو سره. د هغه د خلکو د ګمراه کولو یو غټه ذریعه دا ده چې هغه سودایي کړي، وهم وسوسې لوړندو سړی به منې کوي، هغه بیا تپوس کوي سودا کې وم مبتلا. اوس یو کس دی منظور ته ټلیفون کوي، راغلی وم دې جمعې کې، او هغه کله کله مازغی دغه شي ګډوډ شي، دومره تپوسونه کوي، هغه وایي د دنیا میسجونه یې راته راستولي، وایي چې شاه صاحب نه تپوس. هغه میسجونه ما واورېدل ټول او جواب یې ورکوم، نو زه به سهار نه تر ماښامه پورې د هغه د سوالونه نه وزګارېږم، بلکې ماښامه پورې نه د شپې به هم دا سلسله جاري. نو هغه خو دی لیونی، زه به هم لیونی شم. نو دا وهمي او سودایي سړی ما سره ډېر پېښ شوي دي. مدرسه کې کسان به راتلل، یو کس و هغه یو ځل راغلو پړنګېدل چې وایي چې زما زړه کې راځي چې ما ښځې ته طلاق ورکړی دی، طلاق کې وسوسه خیال مې راځي، طلاق کېږي مې نه کېږي. لاړو په بل ورځ بیا رالو، بیا به یې دا تپوس کولو، بل ورځ بیا تپوس کولو، راتلو به 2 ورځې پس 3 ورځې پس 2 ورځې پس 3 ورځې پس. خدای خبر چې د کوم ځای زه به کمره کې چې ناست وم دی به راغله، ټول ورځ به ولاړ و چې زه به درس نه به راووتم، دی به ولاړ و. نو یو ځل ما ته وایي چې زړه نه مې کومې هغه وسوسه راوچت شوي دې ځای ته راغلي، نو بیا طلاق مې نه کېږي. بیا وایي که دې مرۍ ته را رسېدلي مې نه کېږي. بیا وایي څه پته لګي که دې حلق ته راغلي بیا هم نه کېږي. بیا وایي که جمع حرکت کړی ما ته پته نه داسې شي مې بیا هم نه کېږي، ځکه چې هغه ووهمي هغه منې کېدو نه دومره مې پوه کړو. یو ځل ورسره بیا ورور راغلی و، ورور ته مې وویل د دې سړي نه ما خلاص کا، ده خو ضرور نه پریشانه کړی، ما پرېږدي نه، زه یې بیمار کړم ځان سره، ماغزه یې راته خراب. ورور یې ونیو بوی چې د مدرسې ګټه پورې لاړو، د ورور نه په زور ځان را خلاص کړي او غر په دروازه را ننوت. ما ته وایي څه پته لګي که طلاق ټکی مې کړی. مازغه د غریب خراب دا شیطان روغ رمټ انسان اول یو وسوسه واچي، بیا په هغې پسې شوده دې حد ته راشي خبر. اوس نن سبا د شیطان د ګمراه کولو د خلکو غټه حربه هغه وسوسه ده، هغې باندې عمل مه کوئ. دا چې کومې خبرې ما وکړې د دې په رڼا کې یو